السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله ملګرو. انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دعای قنوت یعنی اللهم ان چې مونږ تاسو ورته وایو دا به زه تاسو ته ښایم. او دا ولې دغه ویډیو زه جوړوم، ولې په دې باندې زه مجبور شوم چې اللهم ان تاسو په ویډیو کې وښیم. د دې شاته ډېرې غټې خبرې پرتې دي، ځکه ډېر ملګري هغه مونږ سره رابطه کوي چې قاري صاحب زمونږ اللهم ان نه ده یاده، نو آیا مونږ د دې په ځای باندې په مونځ کې بل څه ویلی شو که نه؟ ډېر خلک داسې دي چې هغوی به ځان ته خپله مسله برابره کړي او د اللهم ان په ځای باندې څوک سوره اخلاص وایي، څوک پکې آیات الکرسي وایي، څوک څه وایي څوک څه وایي. نو ډېرې زیاتې پوښتنې وشوې په ملک کې دننه چې څومره خلک دي هغې مو کړې، او ورسره بهر ملکونو چې زموږ څومره ملګري دي، زمونږ څومره کتونکي دي، هغوی به دا پوښتنې کولې چې قاري صاحب مونږ ته خو اللهم ان نه راځي، نو آیا مونږ د دې په ځای باندې سوره اخلاص یا بل داسې څه ویلی شو؟ څوک پکې بیا راولګېږي دا سوره اخلاص پکې 3 ځله ووایي د اللهم ان په ځای باندې. نو مسلمانانو ورونو اللهم ان زده کوئ، دا ډېره مهمه ده. بیا ډېر خلک داسې وو چې هغې اللهم ان زده کړې وه، خو داسې غلطیانې پکې کولې یقینا چې بس بالکل ډېرې غټې غلطیانې پکې کولې. نو انشاءالله دغه ویډیو به زه جوړوم، دا مکمل وګورئ، او په دې کې به زه په داسې طریقه باندې تاسو ته اللهم ان درښایم چې انشاءالله کمې عام غلطیانې دي خلک چې ډېرې کوي، هغه غلطیانې به تاسو ته زه په نښه کوم، او د هغې چې کوم صحیح الفاظ دي انشاءالله هغه به تاسو ته زه درښایم. نو ویډیو مکمل وګورئ او دغه اللهم ان زده کوئ، او بیا په مونځ کې په صحیح طریقې سره وایئ. اللهم ان ویل کېږي دا په ویترو کې، ډېر خلک په دې ویترو کې مغلطیږي. د ماسخوتن مونځ کې چې کله مونږ فرض وکړو د امام صاحب سره، بیا ورپسې 2 رکعاته سنت وکړو ځان سره، بیا 3 رکعاته ویتر دا هم مونږ ځان له کوو. نو د ویترو طریقه دا ده چې 3 رکعاته مونځ ده او 3 واړه رکعتونه ډک وي. اخري رکعت چې کله راورسېږي، اول رکعت دې وکړو صورت دې پکې وویلو، دویم دې وکړو صورت دې پکې وویلو، او چې کومه قاعده ده اولنۍ قاعده ده هغه دې وکړه، نو بیا به ودرېږي عبده ورسوله دی ویل، بیا به ودرېږي او بیا به الحمد شروع کړي ولا الضالین آمین. بیا هغې نه پس صورت نه پس به بیا الله اکبر، لاسونه به داسې اوچت کړي او لاسونه به داسې وتړئ، هغې نه بعد به بیا اللهم ان شروع کړي. او اللهم ان دا به زه اوس ویمه، خو کوشش کوئ دغه ویډیو ستاسو دپاره ده، نو په غور باندې وګورئ او د خپلې غلطیانې وباسئ. کومو ته چې نه ورځي دا یاده کوئ، بار دغه ویډیو ګورئ نو تاسو به انشاءالله یادېږي. او بله خبره ده چې کومو خلکو ته یاده ده هغې کوشش وکړئ د خپلې غلطیانې ترې وباسئ. صحیح ده؟ نو اللهم ان ویل کېږي د ماسخوتن په ویتر. اللهم ان شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نستعینک، اللهم انا نستعینک. بعضې خلک څه وایي اللهم انا نستعینک، نستعینک به نه وایو، نستعینک نستعینک. بار زه کویم چې د چا دا غلطیانې وي نو دا ګورئ، د غلطیانې نوټ کوئ او دا غلطیانې بیا وباسئ. صحیح ده؟ اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونستغفرك اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك. دلته کې خلک غټه غلطي چې کوي هغه څه وایي د حمزه نه کاف جوړ کړي ونؤمن بك. ډېر خلک ما واورېدل چې داسې وایي، مشران او هر یو یې پکې وایي، خو غلطي عام غلطي ده، ځکه یې بار وایم ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير. دا عام غلطیانې دي، نو دا ځان نو باسئ. صحیح ده؟ ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نشكرك بنه وایي. صحیح ده؟ ونشكرك د الله شکر به ادا کوو. ښه، ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. دې کې بیا خلک خپل روایتونه پکې وایي، خو تاسو به یې صحیح وایي. صحیح ده؟ ونؤمن بك دا غټه غلطي ده. ونشكرك ولا نشكرك بنه وایي. صحیح ده؟ من يفجرك. ورپسې اللهم إياك نعبد ولك نصلي
ولک لام دی ښه ولک نصلي کوشش کوم تاسو په سکرین باندې لیکم نو انشاءالله بیا به نور هم تاسو اسانه شي ولک نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق یو ځل اوس روانه ویمه نو دې ته هم خیال کوئ ښه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق نو امید ده انشاءالله ملګرو چې اللهم ان به تاسو زده کړي وي او دا کمې غټې غلطیانې چې ما تاسو په نښه کړې دا به تاسو نوټ کړي هم وي او دا به تاسو انشاءالله صحیح کوئ د دې د یادولو طریقه به دی کومو ملګرو ته چې بالکل یاده نه ده نو روزانه دوه ټکي د دې نه یادوئ یو ټکی دوه ټکی درې ټکی داسې ورو په مزه مزه یادوئ نو انشاءالله یاده به شي درته او کومو ملګرو چې یاده کړې ده نو کوشش کوئ هغې خپلې غلطیانې دا وباسئ صحیح کوئ کومې غلطیانې چې ما تاسو سره نوټ کړې په نښه مې کړئ دا غلطیانې تاسو وباسئ د ځان نه دا صحیح کوئ او کوشش وکئ چې دغه اللهم ان خپل هم زده کوئ او دا د نورو مسلمانانو سره شیر کوئ نورو مسلمانانو ته ولیږئ چې کومو مسلمانانو ته نه ده یاده هغې به یې یاده کړي کومو ته یاده ده هغې به خپلې غلطیانې وباسي او د دې به ډېر اجر الله رب العزت تاسو ته درکړي ځکه دا دعا ده هغه چې کله په مونځ کې دا وایي په دې کې به الله رب العزت تا ته ډېر اجر درکوي ستا د وجې نه هغه دا یاده کړه او ستا د وجې نه هغه خپلې غلطیانې وایستې نو دا ډېره د